عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ د الله د پیغمبر محبوبه بیبي او نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته درې وصیتونه وکړل. یو وصیت ورته دا وکړه چې عائشه که جنتونو ته او په جنتونو کې اوچتو مرتبو ته ما پسې را رسېدل غواړي نو دا درې خبرې مې ګورې ومنه او عمل کې راوله. یو دا چې په دنیا کې دومره مال د ځان سره جمع کوه لکه یو مسافر چې په سفر باندې رواني او څومره پکارېږي نورې بکسې مکسې او ګلي ملي او خزانې مزانې کور کې مه ساته. او دویمه ده چې دا ایاک والاغنیا د مالدار خلکو سره د ناسې پاسې نه ګورې ځان ساته. د مالدار زنانو سره مه کښېنه را کښېنه. او دریمه ده ولا تستخرقي ثوبا او د هغه وخته پورې قمیص پرتوګ لوپټه زړه مه ګڼه او د زوړوالي په وجه باندې ورځوامه چې تر څو تا پکې ټوکړي نه لګولې چې جامه دې دومره زړه شوه چې ټوکړي دې پکې ولګولې اوس تا د اجازه د خیر دې لرې کړه. سمه خیال دی په دې ټول پېښور کې به موجوده وخت کې داسې ښځه پیدا شي چې د هغې لوپټه کې ټوکړه لګېدلي او یا قمیص کې ټوکړه لګېدلي. هغه غریبانانو کې هم نشته مالدارو کې خود نشته. نو یو ورځې اتیا زره څومره اتیا زره دراهم ورته چا راولېږل. څومره اتیا زره دراهم ګوره په خوله یادېږي د نن نه 1500 کاله وړاندې او د الله پیغمبر هم نشته او وصیت یې منلی. سهار ورته راغلل او شروع شوه د ماښام د نور د پرېوتو په وخت کې 1 روپۍ مو سره نه و پاتې. وینځه یې وه نو ماښام کې ورته وایي عایشې مالکې 1 روپۍ خو به دې ماله راکړې چې چېرته لږه غوښه هم پې راوړې وې وایي مخکې به یې راته ویلې وې نو روپۍ مې به درته درکړې وه اوس هر څه لاړ